راځه کنه کور ته راځه کنه مولیان بس کینه تل ناس پیدا غلطه کینه مولیانو تناسي راوګیا کور ته راځه دروازه ته بیرته مونږ پیژنو چې خدای ګوده په شرینګو شو الله کړه دا دته چې کم دی جبرئیل په لار کې ودروم نه راټینګي دته شی بیرین کړه دا رواني دا اوس خامخا کور ته ځان رسي د شی به طرف نه پیرنګ راغی ورته نو دا سړی ما چې رانه ته ما یې خدای دې خیر کوي په تندي 12 بجې مې صاحب په خپل صاحب نه دی استاجي ستا بیانونه ډېر خاوره مو ډېر مې خوښې مړه دومره کېري شعري را ولګوله که نه مړه بس په خدای یقین ما کاکا پرېږدوه خو خبره کوه ویل موږ مشوره کوو تا ته وایو ما یې ښه د چا په واسطه چې تلي وو لکه راځمن په واسطه یو سړی ځای ته لاړ شي رینګ مې هغه ته وکړو چې هلکه هغه ښه شوه ویل چې پلار یې راضي دی مور یې راضي ده خو جینۍ ناراضه ده مې ولې جینۍ ولې ناراضه وایي جینۍ وایي چې شیخان نه کومه شیخانو سره مینه لګي مې خو جینۍ د شیخانو سره نه لګي ویل او جینۍ وایي چې د شیخانو سره مې نه لګي ما یې خو حیران شو مې زما دې خور ته د پیغمبر اسلام د سنتو د دشمني چا ښودلې چې د چا په مخ باندې محمد رسول الله سنتي دا بدرنګ دی چې چا په مخ باندې د پیغمبر سنت وي دا ښایسته نه دی دا ښکلی نه دی دا زما دې خور ته چا وښودل د امریکې صدر راغی د روس صدر راغی د برطانیې صدر راغلی نه کاکا جانا نه مشره نه رورا زما د خور ته د دې ګیرې دشمني د پیغمبر د سنت دشمني چې ښودلې ده دا ورته خپل پلار ښودلې ده دا ورته خپل رور ښودلې ده دا ورته خاندان ښودلې ده پلار یې ګیره خري نو هغه وایي خدای ګو دا قدرمن سړی م ګیرې والی دی بې ګیرې دی چې دا ګیره څوک کړی دا بې قدره دا ګیرې چې چا ده رور یې ګیره خري نو دا خور وایي چې دا قدرمن سړی هم دا دی چې دا ګیره خري چې د چا دا ګیره ده دا بې قدره دی دا همدغه پلار دی چې 14 انچ ټي وي راوړو په کور کې کېښودو دا لور ورته چې کم دی ناسته ده دا راته وایي په ایمان باندې په دې ټي وي کې چې کم دی ګیرو والا راځي که بې ګیرو راځي وایه که نه ګیرو والا راځي که بې ګیرو راځي بې ګیرو والا پکې راځي لور ورته ناسته ده او تاسو زمیندار خلک یې مونږ ټول زمیندار خلک یو خدای او قرآن ته وګورئ دا ټي ویګان په کور کې مه ساتئ د خپل ځان نه مو زړه تور وایه څنګه ته چې کوم دی په پټي کې لګیا یې او په دغه وخت کې د سره شیندلي سره دې شیندلي او دغه وخت کې چې کوم دی نو په اوږه باندې دی چاري راغستې ده او راننه وځې کور ته او سره دې شیندلي او صاحب ډرامې ته ناست دی په ډرامه کې سړی د موټر نه راکوشي په یو لاس کې موبایل په بل لاس کې چې کوم دی نو تسپې او داسې سوټ بوټ را روان نو هغه داسې هغه ټي وي کې هغه سړي ته ګوري او بیا د خپل خاوند ته ګوري بیا سړي ته ګوري بیا خپل خاوند ته ګوري نو خاوند خو دغه وخت کې هغه سره شیندلي نو دا پوندې څښي نو هغه ښځه وایي ستا دا شنې پوندې د خدای میراث دي سړی خدا دی چې په دې ټي وي کې دی سړی خو همدا دی قدرمن چې په دې ټي وي کې تاویږي را تاویږي والله زما او ستا لور زما او ستا خور په کور کې ناسته ده ټي وي ته سندره اوري زمړه په پښتو کې به داسې ووایو که نه چې هغه د ټکر سندره اوري سردالي ټکر ورته وکړي شی ورته وایي زه سردالي ټکر راغی ستا د کور کې دروازه ووالې او دروازه بند کلاو کوې ته ورته یې ولې مې کور کې سندره وایم کور کې سندره وایم نو ته به ورته چې ښه پښتون یم زما دې کور ته راننوځې ته به ما په کور کې سندره وایې چې دا خوله دې در ماته کړم نو دا په ټي وي کې چې ناست دی ولې دا یې د ترور زوی دی دا یې خوری دی دا یې ماما دی چې په ټي وي کې ورسره لور ناسته ده خور ناسته ده مور ناسته ده ټي وي کې ډرامه ګوري کاکام ناست دی او مامام ناست دی او لالام ناست دی شرم درله پکار دی بې حیا قومه شرم درله پکار دی چې ستا دا لور چا ته ګوري ستا دا ښځه چا ته ګوري ستا دا انګور چا ته ګوري تا دا شرم پکار دی پاسوه دې ځای نه لرې که دا مرداري دی کور نه دا پلیتي دی کور نه لرې که اوس خو د خدای کرم وکړي خدای دې رحم وکړي نو عرض مې دا کو محترمه عزیزه اوس خو د مالدارو خلکو چې کوم دی نو بس کیسې دا جرګې به کوې هغه ما ته وایي یاره شیخ مې نه دی خوښ زه ډېر زیات خفه شوم په دې لفظ باندې نوم دم حمزه ګیره د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه وه نه ګیره خو نه پرېږدم نوم دم د ابوبکر ګیره وه نه ګیره خو نه پرېږدم نوم دم د علي رضی الله تعالی عنه ګیره وه او ګیره نه پرېږدم نوم چې کوم د اقدم د عمر ګیره وه او نوم مې خوښ دی خو د عمر چهره مې نه ده خوښه نوم دم د محمد احمد نوم دم د هاشمي نوم دمه مجتبی دا نوم دمه ولې د محمد رسول الله ګینه نه وه نوم دې خوښ دی خو د محمد رسول الله چهره دې خوښه نه ده د امام الانبیا چهره دې خوښه نه ده د دوانو جهانو سردار چهره دې خوښه نه ده والله
والله یو ورځ به مرګ راځي نه معلومه ده په کوم حالت کې مرګ راځي خو که په کفن کې دې ګیره نه وه محمد رسول الله له لاړې په کفن کې دې ګیره نه وه امام الانبیا له لاړې او وویل شي ما تقول په حق هذا الرجل او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مخامخ ولاړي او مخ ور واړی او پیغمبر علیه السلام درته داسې وګوري چې زما امتي ولې زه دومره ښایسته تا ته ښکاره نه شم چې زما چهره دې ماله راوړی وی دا تا ماله د چا چهره راوړه دا تا ماله د چا مخ راوړو ولې زه ښایسته نه وم زما نه ښایسته بل اوسو زما نه حسین بل اوسو والله 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 که ګیره ښایسته نه وی الله به محمد رسول الله نه ورکوله که ګیره ښکلې نه وی الله به محمد رسول الله نه ورکوله که ګیره چې کوم دی ښایست نه پیدا کړو الله به امام الانبیا له نه ورکوله د پیغمبر په ښایست باندې الله د ښایست سوانچه ختمه کړې ده د پیغمبر نه بعد بل ښایسته دنیا ته نه راځي د پیغمبر باندې د ښایست سوانچه بنده ده خو چې پیغمبر حسین دی نو الله له حسن په ګیره باندې ورکړی دی نن امت مسلمه ولې داسې کوي نن امت مسلمه ولې داسې کوي ولې امت مسلمه درد ورکوي ولې امت مسلمه جناب رسول الله سم درد دی ولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام درد دی ولې امام الانبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت قاتل جوړ شوی دی د پیغمبر د سنت ذابح جوړ شوی دی ذبح کوونکی جوړ شوی دی ته چې سوی ته په ګیره باندې په مخ باندې چاړه راکاږم نه 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 تا د پیغمبر په سنتو پسې چاړه راغستې ده تا د امام الانبیا په سنتو پسې چاړه راغستې ده تا د پیغمبر سنت قاتل تا د پیغمبر سنت ذبح کړل تا د پیغمبر په سنتو چاړه راکړه ته به امام الانبیا له څنګه ورځې ته به د دواړو جهانو سردار شفاعت څنګه غواړي من ضیع سنتي لم ینل شفاعتي پیغمبر وایي زما سنت چا ضایع کړل زما د شفاعت امید دې نه ساتي زما د شفاعت امید دې نه ساتي